د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغتا د جبريل امین امامت او بیا اغتا طرز و طریقه د منځ خودل دا بیان عزیزانو په دې خدای پوهیږي چې هغه خلق چې د صدونا د کفر او د شرک او د بت پرستی په عذاب کې گرفتار را روان هغه خلق بیا د یو خدای تابع کول او بیا غی ته دغه منځ طرز او طریقه خودل چې دا به څومره مشکل کار حضور صلی الله علیه وسلم دا مدرسو او نو مسلم صحابه چې دا به طالبان دغه ابتدا د اسلام و بعض خلقو باندې دا مشکل و چې مونږ چې ودرېږو لاسونه وتړو او بیا مدې خوا ګوره مدې خوا ګوره ما خبرې کوا تا خو ډېر ګران کار سردار کونین صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې تاسو که ضرورت پیښ شو نو په دغه منځ کې خبرې کولې شي یا توکانې د خپل ترالی توکانم تو کولې شي السلام علیک چاو کنو داغه جوابم ورکولې شي دیکھ راز داو چې دا نوی مسلمانان شوی خلق دی کته ورته وای چې داسې باندې غلاړې نه بده خوا ګوره نه بده خوا ګوره نه به پاس ګوره نه بل خوا ګوره او نه به سلام جواب کې او نه به ټوخېږي او نه به څکېږي اسنه چې دی چرتهونه تخت قانون موجود دے اوس چې ضرورت راغې نو ضرورت هغه شی دی چې هغه په اسلام کې حرام او حلال کی خنزیر څومره پلیت او مردار شی لیکن ضرورت پیښ شو سړی د لوګي مړکیږي نو هغه ته خنزیر خوراکم روان شراب څومره پلیت شی دی لیکن ضرورت پیښ شو سړی د تند مړکېده او بل څونه سیوا د شرابونه نو هغه ته دام سکل روان نو ضرورت تبیح المحظورات ضرورت چې ده هغه حرام هم حلال علی هذا القياس دغه وخت کې اشد ضرورت داو چې دغه خلق نو مسلم دي اسنه چې دوی چرته اون تختی نو عام اجازه تو شو چې خیر ده کدا سے دکان یا السلام علیک یا لګدا سے ګوري یا دا سے ګوري فکر وشو تاسو کدا وای چې د قبله نه کده سړی مخ وګرځید په منځ کې نو منځ مات شي مثلا دا مخامخ قبله ته زولاړې او زما مخ داسې شو نو منځ مات شي ځکه چې قبله ته مخ کول فرض عزیزانو دا په هغه وخت کې چې ضرورت نو که ضرورت پیښ او ته چا وتړلې ملای د قبله تکړه او مخ د انور خاطه تک او د منځ وخت راغی
تب څه چل کې دغه وخت کې په دې عمل کې چې اينما تولوا وجوهکم فثم وجه الله هر طرف ته چې تاسو مخ کوي دغه طرف ته خدای دی قبله دا معنا نه ده چې ته مخ قبله ته کې یا سجده قبله ته کې نو دا تندې ته د قبله ته لګي که یو سړی دا وایي چې زه دا سجده د کعبه ته کوم نو دا شرک دی کعبه مسجود له ده دا مسجود الیه منګه او کافرو کې فرق درته وایي یو کافر پتا دا سوالو کی چې زد کانی بوت جوړ ک او زاغه ته سجده وکم نو ما ته کافر وې کعبه هم د کانو کوټه د نو دا تاسو چې ورته سجده کوي تاسو ټول کوي کنه کعبه اوس باندې له خبره ده ډېرو خلکو ته تر اوسه هم دا پته نشته چې کعبه چرته ده او مکه چرته ده مدینه چرته ده ډېر خلک اوسم داسې په دې کلو کې داس پنګيري سادهګان ما یو کلی کې تپوس ماما ته دې طرف ته چې مخ کې وې چې دا زم مکه مدینه ته مخ کوم مکه مدینه کې څه شی دی مکه مدینه کې قبله ده ما قبله څه ته وې دغه مکه مدینه ته قبله وې کنه تر اوسه دې خلکو ته دام ته عرض داو چې کعبه یو کوټه د کانو جوړه شوی په مکه خار کې ان د خار په دامنس او هغه د دومره کانو نه جوړه نو تاته یو سړی دا وایي چې زه چې د کانی جوړ شوی بت ته سجده وکم ما ته کافر وې ته چې د کانی جوړ شوی قبله ته او کعبه ته سجده کې ته ولې کافر نه یې په کار دي چې تم کافر شې الته جواب هم ده چې یو مسجود له دی او یو مسجود الیه ما او تا کې فرق دا دی ته چې بت ته سجده کې نو ته دا بت مسجود له غنې ته دا سجده کې دی بت ته او زه کعبه ته چې سجده کوم نو زاغه مسجود له نه غنم مسجود الیه غنم الله د کعبه طرف ته د سجدي حکم دی د پاره کړی دی چې د مسلمان قوم د سجدي جهت یوي طرف یوي اوس دا جمعات کته ز پکې مونږ کوم تدسه مخ کې بلدسه مخ کې سوګدسه مخ کې سوګدسه مخ کې سمره لوی تفریقه به په دې جمعات نو کعبه جهت دې د پاره مقرر شوی دی چې د ټولو مسلمانانو صف آرایی خراب نشي نور خدای هر طرف ته انما تولوا وجوهکم فثم وجه الله وی هر طرف ته چې تاسو مخ کوي دغه طرف ته خدای تاسو وګورئ سو وخت کې چې سړی په بیابان کې گیر شي او قبله ته هیر شي پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده اوریاز ده نور پته نه لګي سپوږمۍ پته نه لګي نو دغه وخت کې به تحرک ہے تحرا دې ته وایي چې سوچ او فکر به وکړي غور سره او ستوري وغیرہ وغیرہ خاص سوچ نه بعد به یو جهت متعین کې چې غالبا چې قبله دې طرف ته او چې منځ دی وکړه او ریاض لاړ انور راوخته نو تا منځ نور خاطه تا کړو آیا دا منځ به بیا راګرځي او کنه راګرځي بیا به نه راګرځي دا منځ شوی تاسو خیال راغی نو عرض میں دا عزیزان چې قبله زمون دا مسجود له نه ده دا مسجود الیه دغه جهاد قدرت صرف د مسلمان قوم د تفریقی د وجه مقرر کړي دي کینی ز سجده کعبه ته نه کوم سجده زما خدای ته دا او جهاد دا ده اوس جهاد دا ولی مقرر ده ځکه چې مسلمان قوم کې صف آرایی خراب نشي عرض داو چې منځ د مسلمان قوم دغه وخت کې ضرورت په بنا پکې دا سيزونه رواو
دې د پاره چې دې خلق باندې دا منځ شاق نشي او دی د فرار لار اختیار نکي او دوی اون تخت سو وخت چې تعلیمات محمدی دوی کرال او دوی د منځ په اهمیت پوه شو او دا ورته پته ولګېده چې په ټولو عباداتو کې بهترین عبادت چې دی هغه منځ یو عبادت هم معراج المومن نه دی یو عبادت سوا د منځ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاۃ معراج المومن منځ دا د مسلمان معراج څنګه چې معراج کې خدای سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کلامی په دیدار مشرف شوه دغه سي مسلمان چې د خدای سره په منځ کې هم کلام نو منځ د مسلمان معراج او منځ نه بهترین عبادت په ټولو عبادتو کې بل نشي عزیزانو بل یو مسله چېړلې ده علماو چې منځ اوږد قرات اوږد رکعتونه دا ډېر بهتر دي او کلن قرات او لن رکعتونه دا ډېر بهتر علماو تقسیم کړي چې د ورځې منځ لنډ قرات او زر سجده تتلل دا بهتر او د شپې منځ اوږد قرات او ډېر وخت پس سجده تتلل دا بهتر د ورځې به لنډ غوندې قرات او زر زر به سجده ته او د شپې به اوږد قرات وي او ډېر پس به سجده دې کې څه راز و دې کې راز دا دی چې سجدې نه زیات د ذلت شی بل نشته چاته چې سر په ځمکه کې دی دې نه زیات ذلیل شی بل نشته بالکل سړی هغه هر څه انتها ته ورسي او په خاورو کې ورته سجدې د ورځې د الله د جلال او د حکومت وخت نو حاکم ته چې د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې نو عمره به در باندې رحم ډېر راځي ما په خبرو پوهېږئ حاکم په مخ چې د حکومت د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې عمره به در باندې رحم دی او که دغه حاکم ته د شپې کور ته ورشه ځای ته ورشه نو بیا خبرې ته دې غوږ دي څومره اوږد تقریر چې ورته کوې د اوزګارې ټیمي غوږ به ورته نیولی او په اطمینان او سکون به ستا تقریر واوري او د عدالت په وخت کې اوږد باس به نه کوې سر به دې ټیټ نیولی د کرم طلبګار به چې خدایا د عدل او د حکومت وخت کرم را باندې وکه نظر در پریوتو چې دا ذلیل دی خلاص او که ورته د فرعون غوندې ولاړ نو عمر لبه تباش نو سجده چې دا چونکې ډېر د ذلت شی نو چې د ورځې څومره سجدې ورته ډېرې لګې د جلال وختي عمره به رحم در باندې ډېر راځي او د شپې چې څومره اوږد قیامي
نو عمره به کرم در باندې ډېر دې کې راز دا د خدای د شان مناسب خبرې. اما زمونږ ملک د رحم او د کرم او د مهربانۍ تقاضا به په پاکستان کې نه دلته به دا تصورم نه کوي چې دا حاکم دی زه ورته پیشم ګوره که رحم یې راباندې راشي، ځکه چې دوی کې د رحم ماده نشته، د کرم ماده پکې. اما خدای داغه نه زیات مشفق او رحیم او کریم بل څوک کېدی شي. نن جنگ اخبار کې وګورئ د لاهور ایو بوډا او بوډای چې ځان وجلې، دا واقعه وګورئ نو تاسو ته به د خپل ملک اندازه ولګي چې زمونږ ملک د څومره لوی ظلم شکار دی، د څومره لوی ظلم شکار. دین زیات ظلم په دې ملک بل هیڅ. بیا په دې ملک وګورئ زمونږ ملک خو یا دا ملک دی یا کابل. دا د بمونو دماکې څوک کوي؟ خو یا پاکستانیان کوي او یا کابلیان کوي. کابل څوک شته؟ ها جی، او یا پاکستانیان دي او یا کابلیان دي، او دواړه دعویدار د اسلام او د ایمان دي. دواړه دا خو دین مونږ پاکستان خو خیر سدرۃ المنتہا سره خبرې کوي او هغه هم ته کم دي. اندازه وکړه پرون په چوک یادګار کې یو غریب درزی د خدای خوار او د خدای سپیره ورشي تیکه تیکه په هسپتال کې پروت، دا ورته چا کې په 2000 روپۍ، په 3000 روپۍ، په 15000 روپۍ پردې ځان کباب. په هسپتال کې وګورئ پرون مې وکتو د پولیس یو سپی دی، شاید چې په پولیس کې به دومره ښکلی زلمی نه وي لکه چې دا پروت، او دې ګوډو سره دواړه خپې کټ کړي. دا چا کړي او دا ولې کیږي؟ دا د پاکستان د حکومت د نااهلیت وجه، دا نااهله حکومت ته د هیڅ خارجه پالیسی نشته. په خارجه پالیسی دوی پوهیږي نه. خارجه پالیسی دوی اهل نه دي. دوی په دغه پوهیږي چې راشي او خار کې ورته دروازې جوړې شي، په یو دروازه بوز او په بلې دروازه څه چل د امریکې نه راغلي دي. کامیاب دوره، کامیاب دوره. تاسو خدای په تڼاکو سټکو، دا قوم دی خدای په آسماني تندر سیر اوړه امریکې نه و شرمېدلو. تاسو کته بل ورځ د پښتنو ایمانونه، پښتون ایمان مکه کامیاب ده، سخکاری نه کامیاب ده. دا بے ضمیره قوم، دا به دغسې په بمونو الوزي، د دوی به کورونه وراني، په دوی به آسماني تباهي راځي، آسماني آفتونه به پرې راځي، دغسې به رسوا کېږي او شرمېږي. کم قوم کې چې ضمیر نه و، اتفاق پکې نه و، قوم د قوم تباه شي.